سیملرلی چې دی نو د دې ډیس اډوانټیجز هم دي. د ډیس اډوانټیجز کې اولنی دا دی چې مطلب د پرایس تعلق چې دی هغه د کمپټیشن سره نه دی. د پرایس د پروډکټ could be priced too high. sometimes چې دی هغه پروډکټ چې دی هغه پرایس چې دی هغه too high which would cost the company in terms of lost sale and market share. چې د هغې سره به د کمپنۍ چې دی هغه سیلز هم کمیږي او مارکیټ شیر به د هغې هم کمیږي. The pricing could also be lower than the competition's causing the company to lose potential profit because of not charging the market rate of its good. مطلب sometimes به داسې وي چې دا پروډکټ چې دی هغه به اغوستو د خلک چې دی هغه به د دې اغوستو ته ډېر په ګران قیمت باندې تیاري. مطلب د دې ویلیو چې دی هغه به سیوا وي نو خلک به چې دی هغه دې ته ډېر په ګران قیمت باندې اغوستو ته تیار وي. خو خلک چې دی دې چې دی چونکې په لو ریټ باندې خرڅوي د دې د وجې نه چې دی مطلب پروفټ چې دی هغه دې ته کم کېږي. دویم ډیس اډوانټیج دا دی suppliers have little incentive to control or reduce cost. مطلب سپلایرز چې دی هغه چونکې یو کاست ډیټرمن کوي د کاست چې دی هغه په دې راځي د هغې نه پس ورسره پروفټ ایډ کوي او یو پرایس چې دی هغه ډیټرمن کوي. لهذا سپلایر ته چې دی دا انسنټیو نشته چې ورېږه چې د دې کاست مینیمایزیشن څه کوشش وکړم ځکه چې دغه کاست چې دی الریډي د کمپني نه د خلکو نه کور کوي. صحیح شو. Into a cost plus pricing arrangements, companies end up producing what they want regardless of what it costs to produce it or how it sells in the market. مطلب دا خو چې دی د هغو په سلک باندې څه کار نه وي د هغې د خلکو په دغه باندې څه کار نه وي هغو ته پته ده چې مطلب دا کاسټ دی او د دې کاسټ چې دی هغه دومره کاسټ دی بیا ورسره موږ دومره مارک اپ چې دی هغه ایډ کړو او ایټ د اینډ چې دی موږ به یې په دې پرایس باندې خرڅ کړو. دریم چې زموږ سره run away cost from suppliers hired on a cost plus basis. Suppliers have the incentive to include every possible cost in a cost plus contract. مطلب suppliers چې دی هغه پکې هر نمونه کاست چې دی هغه په دې کې ایډ کوي rather than looking for ways to cut cost and streamline. مطلب یا چې دی مطلب دا کوشش نه کوي چې موږ د دې نه څه کاست چې دی هغه ترې کټ کړو. څلورم زموږ سره دی doesn't consider most recent replacement cost. مطلب دی چې دی هغه ریسنټ ریپلیسمنٹ کاست چې دی پکې هم نه کنسیډر کوي. د کاست پلس میتھډ از بیسډ آن هسټوریکل کاست. مطلب دا چې دی موسټلی د هسټوریکل کاست باندې دی بار بار خو د هغې کیلکولیشنز نه کوي خو مطلب یو ځلې کیلکولیشن کړي او دی وایي چې په دې دا کاست راغلی دی مطلب دی بار بار کیلکولیشن نه کوي خو په هغې هسټوریکل کاست باندې چې دی هغه پرایس بیسډ کوي. اټ ډزنټ فیکټر ان اني ریسنټ چینجز ان د اماونټ اف کاست انکرډ. او مطلب کوم ریسنټ چینجز چې په کاست کې راځي هغه ورسره هم نه ایډ کوي. صحیح شو. بیا نیکسټ زموږ سره چې دی هغه ویلیو بیسډ پرایسنګ دی. ویلیو بیسډ پرایسنګ چې دی زموږ سره یو الټرنیټیو دی. ان الټرنیټیو از ویلیو بیسډ پرایسنګ. مطلب زموږ سره د کاست کم مارک اپ پرایسنګ چې و د هغې یو الټرنیټیو بل زموږ سره ویلیو بیسډ پرایسنګ دی which is the process of determining the selling price of a product or service based on the benefits it provides to buyer. چې مطلب د دې پرایس چې دی په دې نه ډیټرمن کېږي چې دې کاست څومره دی خو دې پرایس په دې ډیټرمن کېږي چې مطلب بایرس چې دی دا بایرس ته چې دی څومره بینیفټس ورکوي. مطلب دا بایرس چې دی دې ته په کم نظر ګوري دا څومره ویلیوبل دی د هغو دپاره not what it costs to produce. په دې باندې نه چې دې کاست څومره دی. if your business offers specialty or unique products with high valuable features که فرض کړه یو بزنس چې دی هغه پر کوي سپیشلټي او یو پروډکټ چې دی هغه په هاي valuable features باندې you may be well positioned to take advantage of value based pricing. نو مطلب بیا چونکې ستا د پروډکټ کاست خو کم دی صحیح ده خو چونکې خلک دې له ډېره ویلیو ورکوي خلک ډېر په ګران اخیستو تیار دی نو لهذا تعالی له دې نه چې دی فایده اخیستل پکار دي او په ګران پرایس چې دی هغه خرڅول پکار دي which typically generate a higher profit percentage چې د هغې سره به high profit چې دی هغه جنریټ کېږي. What is value based pricing? Value based pricing or customer based pricing دې ته customer based price هم وایي. The strategy businesses use to charge product or services at a rate they believe customer are willing to pay. مطلب دا believe کوي چې customers دی هغه willing to pay دی هغه تیار دی ورکول ته instead of marking of items based on various costs. د دې په ځای چې موږ د هغې کاست چې دی هغه کیلکولیټ کړو. companies that use value based price their prices are their customers idea of how much a product or service is worth. چې یو product چې دی هغه څومره worth دی. the value pricing strategy is not for every type of business. مطلب دا د هر یو بزنس دپاره چې دی نه ده دا strategy د هر یو بزنس دپاره نه ده. Businesses typically used value-based pricing in highly competitive and price-sensitive markets
or when selling add-ons to other products. مطلب businesses چې دی هغه typically ګوري چې مطلب value based pricing چې دی هغه highly competitive دی in price sensitive markets. دا چې دی مطلب په یو competitive کې او په یو price sensitive markets کې چې دی هغه مطلب کارآمدي. Companies that offer unique or highly value products or features are better positioned to take advantage of the value based pricing model. مطلب هغه companies چې هغه یو یونیک پروډکټ چې دی هغه سپلای کوي یا هایلی ویلیوبل پروډکټ چې دی هغه سپلای کوي نو هغه بیا دې نه فایده اخیستی شي. مطلب هره کمپني نه شي اخیستی چې اوس یو کمپني ده او د هغو داسې یو جنرال آیټم جوړوي او هغه جنرال آیټم باندې چې څومره کاسټ راغلی د هغوی ډبل او ټریپل چې دی هغه دی پرایس ډیټرمن کوي. نو خلک لیوني دي چې دې نه خو له بل چا نه واخلي. ټیک شو. خو که فرض کړه یو کمپني ده هغه یو ډسټنکټیو پروډکټ چې دی هغه جوړوي یو داسې پروډکټ جوړوي چې هغه ډېر زیات ډسټنکټیو دی د نورو خلکو نه ډېر زیات جدا دی نو بیا چې دی هغه مطلب خلک تیار دی د هغې دپاره هاي پرایس چې دی هغه ورکولو دپاره. نو مطلب دا چې هر یو کمپني چې ده هغه ویلیو بیسډ پرایسنګ سټریټجي چې دی هغه نشي یوز کولی. Some industries subject to value based pricing models include مطلب such type of fashions چې دی هغو چې دی دا strategy use کولی شي. SaaS producing companies چې دی هغه دا strategy use کولی شي. cosmetics producing companies چې مطلب ځینې cosmetics داسې دي چې هغه مطلب ښه results دي نو مطلب ته یې په ګران دغه باندې چې دی هغه اخیستی شي. لکه نن سبا حضرت بلال چې دی هغه نوی کویدن کړی ده نو که فرض کا حضرت بلال چې دی هغه داسې کاسمیټک پروډکټ اینی چې په هغې باندې مطلب دله ښه ریزلټ ورکوي او دی ډېر زیات ښکلی کوي نو دی په 1000 روپۍ اخیستو ته هم تیار دی په 2000 روپۍ اخیستو ته هم تیار دی. نو مطلب دا چې سم کاسمیټکس پروډیوسینګ کمپنیز چې دي هغو هم دا سټریټجي یوز کولی شي چې هغو د خپل پروډکټ د کاست نه ډېر زیات سیوا چې دی هغه پرایس چې دی هغه کلیم کړي. لکه فار ایگزامپل د کریمو یو ډبی به وړوکی ډبی به وي په هغه به څومره کاسټ راغلی 200 به پرې راغلی موسټلی 300 به پرې راغلی. خلک یې چارج کوي څومره 1000 یا 1500 کار څومره دي چې مطلب ریزلټ سي نو خلک چې دی هغه ورکول ته تیار دی چې مطلب یو تور الګ چې دی هغه سپینی نو هغه الګ دغه چې دی ورکول ته تیار دی. څلورم چې دی هغه ټیکنالوژي ده چې مطلب یو ګوډ داس دی چې هغه د هغې ټیکنالوژي صرف د دې سره ده. ټیک شو. نو مطلب دا دی چې دی بیا د هغې ټیکنالوژي دپاره ډېر پرایس چې دی هغه ورکول ته خلک تیار دي چې مطلب دغه ټیکنالوژي چې دی هغه څه کړي هغه هایر کړي. A value based pricing model is the opposite of cost plus pricing model. مطلب دا دواړه د یو بل opposite دي. Cost plus pricing looks at the cost of the goods sold and mark a percentage to determine a price. There are also a number of other pricing strategies to choose from. دې نه علاوه چې دی هغه زموږ سره نور strategies چې دی هغه هم دي. What's benefits of value based pricing strategy? At this point you may be wondering, should I use customer value based pricing at my small business? To answer that question you need to know the advantages of the value based pricing strategy. مطلب دا دی یو کس چې دی هغه کمپنی ده یو بزنس دی نو هغه به دا سوچ کوي چې زه کومه سټریټجي چې دی هغه یوز کړم. نو دا ویلیو بیسډ پرایسنګ سټریټجي چې ده هغه زموږ سره دا ده. له اولنۍ فایده د هغې دا چې پوټینشلی هایر پرایس پوینټس چې مطلب دا زموږ سره هائی پرایس چې دی هغه چارج کېږي. if customers are willing to pay higher price for your offerings که ته فرض کړه یو شی آفر کې او د هغې ته ته هائی پرایس میلاویږي you can start right off that bet at a higher price point. نو مطلب ته به څه کوې په higher price نه به start کوې. from there you can continually add value to your product and services and make necessary adjustment to price and increase your price points even more. مطلب د هغې نه پس به پکې ته بیا نور چینجز کې په دغه پروډکټ کې نور چې دی هغه اډوانسمنټ به پکې کې او د هغې نه پس به ورسره ته د هغې پرایس هم هائی کې. خو مطلب ته به سټارټ څه کې ته به بیټ چې دی هغه به سټارټ کې چې دی هغه د هائی پوینټ نه د هغې نه پس به د هغې نه فردر چې دی هغه ځي. دویم چې زموږ سره پرسیوډ ویلیو کین انکریز زموږ سره پروډکټ ویلیو چې دی هغه انکریز کېږي. مطلب خلک چې دی نن سبا چې دی زموږ هم موسټلی دغه ده چې یو څیز ګران وي موږ وایو دا به ښه وي چې یو څیز ارزان وي موږ وایو دا به خراب وي. although your customers see a certain value in your offerings هغو پکې یو certain value ګوري. you can shift your perceived value to make your products or services more profitable. مطلب چې دی صرف د هغې perceived value چې دی هغه چینج کولی شي چې تا له ډېره پروډکټ چې دی چې ډېره پروفټ چې دی هغه کوي. Marketing your business's offerings as elite, top-notch, high-quality DC can help position what you offer is more valuable, and the more perceived value your product or service have, the more massive your markups can be. Them چې helps you develop higher quality product. مطلب ستا help کوي چې ته یو higher quality product چې دی هغه develop کړي. ځکه چې خلک چې دی دې سره کار نشته یا د شي پرایس چې دی هغه سیوا دی پرایس د سیوا دی خو چې کوالټي د پروډکټ ښیي. when it comes to value based pricing value is everything. مطلب ویلیو چې دی هغه everything دی. یو څیز چې دی هغه
زه له څومره value ورکوم the important thing is that value